هغې ته په عربی کې اضحیه وی او په پښتو کې ورته قرباني وی. مسلمانان چې کوم مالدارانی څوک ګډان لالی، څوک چیلی لالی، څوک غوا او میخې لالی. فلسفه څه ده او تاریخي لحاظ سره قرباني شروع شوې ده کله نه. قرباني د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه شروع شوې ده. بني آدم چې کله دنیا کې پیدا شو، آدم علیه السلام الله دنیا ته راولېږه، هغه وخت نه قرباني شروع ده. خو د هغې جدا طریقه او زمونږ جدا طریقه ده. حضرت آدم علیہ السلام چې دنیا ته راغی، دی په سریلنکا سرندیب چې ورته وایي هلته راکوشو، او حضرت حوا علیہ السلام دا په جده کې راکوشو. د دواړو ملاقات د عرفات په میدان کې وشو. یو بل سره معرفت شو، په عربی کې معرفت پیژنګلو ته وایي. او بیا د عرفات د میدان نه مزدلفې ته رالل، شپه پې په مزدلفه کې راله. مزدلفه کې دواړه ښځه خاوند یو بل سره نږدې شو. ازدلاف نزدېکت ته وایي. حضرت آدم علیہ السلام او حوا چې په جنت کې، جنت کې خو د بچو د کېدو انتظام نشته، دلته بچی پیدا کېدل شروع شو. یو ځل به هلک او جینۍ پیدا کېدل. یو ځل به هلک او جینۍ پیدا کېدل او بل ځل به بیا خدای هلک او جینۍ ورکول. هم په دغه ترتیب به بچی پیدا کېدل چې دا اوس سینګورې پیدا کېږي. غلطه مشهوره ده، بعضې خلک وی سار به هم بچی کېدل او ماښام به هم بچی کېدل. دا غلطې خبرې، داسې خبره څنګه چې اوس کم ترتیب دی او د زنانه 9 میاشتې کم و بیش اولاد کېږي، دقسې بچی به کېدل. خو بچی به 2 پیدا کېدل او دواړه به هلک او جینۍ. نو هغه زمانه کې خو نور څوکونه، نو یو کال چې به کم هلک او جینۍ پیدا شو او بل کال چې به کم هلک او جینۍ پیدا شو، نو د یو کال د هلک له به د بل کال دا جینۍ ملګرې کړه، دا به یې ورته واده کړه او د هغه خور به یې دله ورکړه. بل څوکونه نو ضرورت دی، اوس رور او خور دی، خو دا نکاح بس شریعت کې ضرورت دی، دا ولا شریعت جایز کړې ده. صرف دومره ده چې کم رور او خور به یو ځای پیدا و، د هغې خپل منځ کې به نکاح نه صحیح کېده. دا یو قانون شروع شو. یو زوی پیدا شو قابیل، هغه سره چې کومه خور یو ځای پیدا شو، خشته وه، ښکلې وه. بل ځلې بل زوی پیدا شو، د هغه نوم یې کېښود حابیل، هغه سره چې کومه خور پیدا شو نو هغه هم ښکلې وه، خشته وه، هغسې ډولۍ نه وه کوم چې د قابیل سره برګرې خور وه. حضرت آدم علیہ السلام د خپل شریعت مطابق قابیل ته وویل چې د حابیل خور به زه تا ته په نکاح کوم او ستا دا خور به زه حابیل ته په نکاح کوم. دا شریعت دی. قابیل ورته وایي نه، داسې چېرته کېږي. اصل کې هغه سره چې کومه خور وه هلکه خشته وه، مزېداره وه، هغه وایي داسې چېرته کېږي چې زما سره کومه پیدا ده نو زه د دې حقدار یم چې د دې نکاح ما سره وتړې، او حابیل سره چې کومه پیدا ده هره دې حقدار دی چې د هغې نکاح هغه سره وتړې. آدم علیہ السلام ورته وایي ګوره دا زما خبره نه ده، دا د الله خبره ده. تاله به مې نکاح تړلې وه، خو که جایز وي په شریعت کې، زما په شریعت کې الله ما ته حکم کړی دی ګناه ده. لکه اوس چې سکه خور سره څوک نکاح کوي او دا ګناه ده او جرم دی، دقسې دا جرم دی، ګناه ده. ستا خور تاله جایز ده نه څنګه نکاح وتړم؟ تاله به د حابیل خور کوم، حابیل له به ستا خور ورکوم. ده پکې لیت و الکول خبره یې نه منله. نو آدم علیه السلام ورته وایي ښه یو چل وکړې، داسې چل وکړې چې دواړه قرباني وکړې، صدقه او خیرات وکړې. نو پته به ولګي چې د چا قرباني الله ته قبوله شوه هغه به په حق ای، د هغه خبره به منلې کېږي، او که د چا قرباني الله ته منظور نشوه دی به په ناحق ای، د هغه خبره به نه منظوري کېږي.
دې زمانه کې اوس زمونږ د قربانۍ او د هغې قربانۍ یو فرق دی. مونږ چې قرباني وکړو نو په خپله یې غوښې خورو. د هغې قرباني به داسې نه وه چې قرباني به وکړه نو غوښې به یې په خپله نه خوړې، هغه د اسمان نه اور راغی، نو هغه اور چې به کم شي وسوځو او به یې خوړه، دا به د قبولیت نښه وه. او که د اسمان نه به اور را نغی شی به محفوظ پاتې شو، دا به د دې نښه وه چې دا قرباني د خدای په دربار کې قبوله نه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورا دا حضور پاک پا برکاتو کی و برکت دام شو وی زمان مخ کی امتونو با قربانے کولے نو یہ اور براتنو ابے ولا سوزول و خوربے وی اللہ زمون کمزورتیاتا و قتل نمونگ لے داغی خوراک جیس کا و حلالے کا او اور بے اسنس وزی نبے خوری. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اللہ قرآن شریف کے نبی علیہ السلام تا فرمائی وی دی خپل امتیانو تا دا آدم علیہ السلام دا بچو قصاو کا دا رشتون قصہ دا سمنگلت قصہ نا دا انہ فرضی حکایت تے بعض سڑی دا بل دا مطمئن کولو دا پار فرضی قصہ جوڑا کی دا فرضی قصہ نا دا رشتونی سی قصہ دا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما دوالو قربانی اکرا دوالو تا قربانی وی اس بلا قربانے پمانام تاسو پویشوے حابیل لار اگا خشتخ کل گڑ راوستا مزیدار اعلا او اگے علال کا قیمتی گڑ او پا یو غرد پاسے دا اگے غوحا کے خودا او حابیل با زمیداری کولا آدم علیہ السلام دوارو تقسیم کریو چیتا زمیدارا کوا غنا کرا او تا دا گڑ چیلے سرا زدکا دنیا نظام پدے روان دے نو حابیل خشتخ کل گڑ د خپلو گډانو نه رونیوه او هغه لال کو غوښې په یو غر باندې کېښودې او قابیل په خپله غله کې څه بېکاره غوندې غله وکته د هغه خو مقصد درست نه دی نیت یې درست نه دی او هغه هم په غر د پاسه کېښوده حضرت آدم علیه السلام ګوري چې د چا قبلیږي د هغه خبره به منلې کېږي چې د چا نه قبلیږي خبره به نه منلې کېږي. اور د بره نه راغی د حابیل ګړې وسوځاو د هغه قرباني قبوله شوه او د قابیل چې که مسخه ما غله وه نو هغې ته اور نږدې هم نه شو هغه هم دقسې محفوظه پاتې شوه. نو الله قرآن شریف کې فرمایي فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر د یو قرباني قبوله شوه د حابیل د قابیل قرباني قبوله نه شو. اوس یو ګډه لال کړی دی هغې ته هم الله قرباني ووې بل غله د الله په نوم خیرات کړه وقف کړه هغې ته هم قرباني ووې اذ قربا قربانا حالانکه قابیل ګډ نو حلال کړی چرګ نه ده حلاله کړی غویې نه ده حلال کړی او الله وی دواړو قرباني وکړه. پته ولګېده چې قرباني یوازې حلالولو ته نه وی قرباني هغې عمل ته وی چې کم عمل د الله د نزدېکت دپاره څوک کوي. فلسفه د قربانۍ دقه شوه. اوس یو عمل زه کوم دې دپاره چې د الله تقرب پې حاصل کم یو عمل دې دپاره کوم چې د الله نزدېکت پې حاصل کم قربت د الله حاصل کم هغې ته قرباني وی. دا مونږ چې کم ګډه لالو دې دپاره به کې اضحیه وی اضحیه ورته ویلې کېږي په عربۍ کې اضحیه ورته ولې ویلې کېږي ځکه دوحا د ساخت وخت ته وی نو دا د ساخت په وخت کې خلق دا څاروي حلالوي د دوحا د ساخت په وخت کې حلالوي ځکه اضحیه ورته وی. مونږ خلق ورته قرباني وایو عربۍ کې ورته دې ته قرباني یوازې نه وی قرباني اوس هم یو سړی وی هلکه پلان کې غټه قرباني ورکړه یعنی یو ښه کار یې وکړه. قربانی اغا عمل تاوی چی اغا دا اللہ دا نزدیکت او دا اللہ دا قرب او دا اللہ تعالی دا نزدیکت دا خدای دا رحمت دا نزدیکت دا پارکم عملو کے اغا تا قربانی وی. دا قربانی فلسفه سے شوا سو فلسفه دا شوا چی زدا گرد دی دا پارا لالوم چی ما اللہ تا نزدی شما دا غوا دی لالوم چی زا اللہ تا نزدی شما دا می خدی دا پارا لالوم چی زا اللہ رحمتو نزان ترا نزدی کم دا دا قربان فلسفه دا. دیر خلق وی یہ رجی قربانے تا ساجت تے دا بلا ساروی پہ اسلام دا بعض مستشرقین اعتراض کئی وی دا دمرا ساروی چی علالیگی وی دا چا غریبانانو لدا پیسے دا خلق ولی نور کئی
دا غریبانانو له ولې نه ورکوي دا پیسې چې دا دومره څاروي حلالېږي. یو سړي دا اعتراض کړی و، نو د هغه د زوی چې واده و، نو 3 ورځې په پېښور کې په غټ هوټلو کې ډوډۍ هم کړې وه. پېښور کې په غټ هوټل کې 3 ورځې ډوډۍ په لکونو روپۍ، کروڑ ته نږدې روپۍ په خپل واده باندې لګولې وې. هلکه بیا ته خو دا اورېدلي دي چې دا اعتراض ستا نه نه وي، اعتراض خو مې نه دی کړی، هسې مې زړه کې دا راځي چې دا دومره څاروي حلالېږي، نو که دا مسکینانو له شي نو ښه به نه شي. نو مې تا د زوی په واده چې د 80 لکه روپۍ ولګولې، نو دا که د کلي په مسکینانو لګولې وې نو ښه به نه وې. سر یې ښکته کړه. د 80 لکه روپۍ په دوی په واده کې دی ولګولې، دا خو په دې ډوډۍ دی ولګولې هوټل کې چې د څو د دنیا وزیران او لوی لوی خلک د 3 ورځې راوغوښتل، هوټل فیسونه دې پکې ورکړل، او هغه د ښځې له چې د کومې جامې جوړې کړې دي، او خویندو له دې جوړې کړې دي، او ځان له دې جوړې کړې دي، او کم مهر دی لیکلی دی، او کم کالی دی جوړ کړی دی، دا چې ټول راغونډ کړي 2-3 کروڑو ته روپو ترې واده رسي، او چې کم کور دی وله جوړ کړی دی قیمتي د 3-4 کروڑو روپو، موټرې بنګلې چې دی کومې جوړې کړې دي. مې دا مهرباني وکړه، داسې وکړه چې دا راوباسو په دې مسکینانو خیرات کړه که نه. چلو ښایه مونږ ته، مونږ به خلکو ته ووایو چې لکه دې کې خو مزه شته، دا راځه دا شی به بل طرف ته. ډېر خلک داسې وایي که څوک عمرې له ځي، دا خلک وایي یاره د عمرې له ځي دا پیسې غریب له ولې نه ورکوي. نو ته نه ځې، تا هغه خپل غریب له ورکړه که نه. چې څوک ځي هغه ته چل مه ښایه، ته دا چل وکړه که نه، دا خپلې پیسې ته خو نه ځې مالدارې، نو چې ته نه ځې مالدارې تا غریب له ورکړې، نه به یې غریب له ورکړي نه به هلته لاړ شي، هسې به شی پاتې شي. هر شي کې خپل خوند دي، هر شي کې خپل خوند دي. چرګ خوراک کې خپل خوند دي، پولو کې خپل خوند دي، چټنۍ کې خپل خوند دي. اعلی قیمتي ډوډۍ یو سړي ته مخکې پرته وي، چرګان پراتی، پولونه پراتی، چټني پکې نه لکه وي چټني پکې نشته. چټني د 50 روپو ټماټرو نه جوړېږي، او د 1 روپۍ د مرچکي نه جوړېږي، او د 2 پیسو د مالګې نه جوړېږي. چټني پکې جي نشته. هغه یو چټنۍ د وجې د هغې ځان له یو خپل ټسټ دی، یو خپل مزه یې د دقسې د عباداتو خپله مزه ده، د مونځ خپل مزه ده، د روجې خپله مزه ده، د حج خپله مزه ده، د قرآن شریف د تلاوت خپل خوند دی، د جهاد فی سبیل الله خپل خوند دی، د دعوت الله خپل خوند دی، د صدقې خپل خوند دی، د قربانۍ خپل خوند دی. دا خوندونه دي که ته خو یوازې په روجو ګزاره نه کوې چې سهار او ماښام ځان له روجې ایښې. نه نه جي، کله به روجې خورم، کله به د غنمو ډوډۍ خورم، کله به د جوارو ډوډۍ خورې، کله به چرګ پولو خورې، کله به یو شي کله بل شي، جامې به کله یو شانه غوندې، کله بل رنګ کله بل. دا خوندونه دي د ظاهري بدن دپاره. دقه رنګې د الله د عبادت خپل خوندونه دي، خو موږ په دې خوند نه پوهېږو. موږ په خوندونو پوهېږو نه. موږ بیماران یو، لکه سړی چې ناجوړه شي او تبې وي او صفرې وي، او دته به ډاکټر وایي لکه کیر خوره او پیرني خوره، او دی وایي کیر مې په خولې تریخ لګي، تبه مې ده، او دا پیرني را باندې ترخه لګي. نو پیرني خو ترخه نه ده، دی ورته ناجوړه دی. چې کله دی جوړ شي ته ورته یو کاسه پیرني کېده، او داسې باروز او بیا راشه چې پته ولګي، پیش به دومره زر خلاصه نه کي لکه دی چې خلاصوي، پیش نه به یې زر خلاصه کي. ولې جوړ دی سړی. نو چې څنګه مونږ په دې ژبه د دې دنیا مټاس او خوندونه محسوسوو، دارنګې د روح خپل خوندونه دي، د عبادت خپل خوند دی، د مونږ خپل ځان له ټیسټ خپل خوند دی مزېدار، لکه د کمیس خپل صفت، د پرتوک خپل صفت، دارنګې د روجې خپل صفت دی په روحانیت کې، د ټوپۍ خپل صفت دی، د واسکټ خپل دی، د چوغې خپل دی. ګوره دا ټولې جامې دي، دا ټولې جامې دي. او د پاسه چې چوغا کې د هغې خپل، د جرابو خپل، د سپلو خپل، د هر یو شي خپل خپل ځای دی او خپل خپل خاصیت یې دی. دقه رنګې د الله تعالی عبادتونه دي. ګورئ، دا د بدن عبادت، دا د مال عبادت، دا د دواړو عبادت، دا وینه تویومه، دا پکې بل عبادت دی. نو اصل قربانی فلسفه الله راضي کول دی. الله چې ته الله راضي کې، او الله په څه راضي کېږي؟ په صدقه راضي کېږي. الله په څه راضي کېږي؟ په وینه تویولو راضي کېږي. که الله درته دا حکم کړی وی، دا اډر یې درته کړی وی، دا ولې لکه دا ټینګار کوي، دا اډر کړی وی، دا حکم یې کړی وی چې دا زوی به دی لالی، بیا به یې څه کوټ زوس که نه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته یې دا اډر کړی دی.
قصه به راته انشاءالله آینده جمعه کې انشاءالله که موقع درته به وویم صرف یو جله کې درته ویم الله ورته حکم وکړ منخت یې کړې وه منخته الله ورته حکم وکړ ای ابراهیم نظر پوره کړه منخته دې پوره کړه بیا ورته حکم وکړه منخته پوره کړه بیا ورته اډر وکړه منخته پوره کړه راغې اسماعیل ماشوم پوټینې خشته نیازبین بچے پٹینے بچے او تسوی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچے اللہ نہ اڈر ملاویگی کہ دے علال کا ساس خیال دے دا مطلب ہے نو کہ زوی وی کہ علال کا لالوما کہ نا لالا و نا لالوما نا معلومات کئی دا زوی کہ زوی میں پرزا او کہ بے رضا کہ پرزی دا غیر علالو جدا طریقہ دا او کہ بے رضی دا علالو جدا طریقہ دا او که په خوشحالی ځان سملی نو هم به الله وویني او که په زوري هم به الله وویني زوی د ابراهیم زوی د علیه السلام اسوی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې څه اډر کیږي تکلشه ورته زه به دومره صبر وکړم چې نه به لاس درته ورپوم نه به خپه درته ورپوم نه به سترګه درته ورپوم او بویت هلته بوته د بنا میدان ته او چړۍ ورته ښه مضبوطه تېره کړه نو که تا ته خدای اډر کړی وی چې دا زوی دی لال کا لاول خو یقین نه دی سوال نه پیدا کېږي لنډې د دې چقلو نه دی به زامن به لالو لکه اوس دې قربانۍ ته دې بډې والي دي قرباني به کوم شل نخرې خلک جوړې کړي د دې قربانۍ نه مخکې د زوی وادي قرضونه موله کوي د لوري وادي ځمکه موله خرڅوي کور جوړوي هغې له قرضدار هم کوي او چې قرباني راشي یاره صاحب قرضدار یم ها څونه قرضه به 50,000 دکان دی د 100 پیسو دی حساب مې نه دی کړی وی به داسې د 5-6 لکو نه د ډېرو به د ډېرو به نو 50,000 ته لرې که نو بیا 4.5 لکه روپۍ پاتې کېږي قرضدار یم جي پیسې نشته ځمکه شته که نشته او ځمکه خو شته ګزاره کېږي څومره به یو 10 جیره به خو وی یو 200 پیداره خرڅ که نو ګټ پې کېږي غوا کې پیسه کېږي نو موږ دې ګټ حلالولو ته طبیعت نه دی برابر دې ته هم طبیعت نه دی برابر اکثر یاره په چرګ به ونه شي ما وی کېږي خو په هغه پارامي پنډوره په چرګ قرباني کېږي په ګډ به کېږي په چیلي به کېږي په چرګانو مرګانو نه کېږي دا خلک باندې جوړوي نو که اډر د خدای دا وي چې زوی لال که نو څه به دې کول لاول خو تا یقین نه دی که دا خبره منلې وي او دې نمبر زوی به دې بابا هغه بله لال که هغه به وی نه هغه بله لال که هغه به وی هغه بله لال که دا نخرې به دې بیا لیدلې وي دا جران ګولا به دې بیا لیدلې وه نو د خدای حکم او د خدای فضل او کرم نه منې الله څه وی نه 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 هغه مثال یې درته وښو د اسماعیل علیه السلام هغه شکل یې درته وښو چې دا دی ما ورته اډر کړی زوی م سمله چاړم تیاره شوه لیکن زوی نه لالوم په چا د هغې په ځای به ګډه لالی چیلې به لالی قرباني اصل فلسفه د الله رضا حاصلول چې خدای پې خوشحاله شي دا غټه فلسفه دا ده او داسې خدای خوشحالوم دا خو ګرانه وه خو مونږ بله کې ووایو مونږ بله کې ووایو چې الله ستا اډر دی نو چې دا ګډه لال کا یعنې که اډر دی د زوی وي که نه نو خدای ابه مې مرا پرځاو هسې خو ووایه که نه هسې ووایه نور ما ته پته ده دغه کې نه یو خو هسې ووایه خدای اډر د زوی وي ابه مې مرا پرځاو ابه مې الالاو که اډر د زوی وي او د بشیربیان پلار ته خو بیا قصاص آنم هم په ده به یې کړې وه یا غروغ به پرېږدو خپل کار به کوي نو دا بشیرجان به سملو نو زه بس دا قصه د ښه د خلک هم پرې ډېر مړېږي او معذور هم دی هر چا به خپل معذوره بچی رانیوه کلپ پې وله ورکوم لکه اوس چې په منډو کې ګرځي او په میلو کې ګرځي او ځان به یې شی ګوري دا فلسفه شوه الله ستا په نوم که د زوی اډر هم وی ما به زوی ملالو خو تا دا شی بند که او ګډه لال کا نو الله ګډه لالو اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دا یو قبول شو دا بل قبول نشوه چې دا چا قبول نشوه هغه تقابل وی بس هغه بیله او حابیل وګټله نو قانون مطابق به د قابل خور د حابیل کېږي او د حابیل خور به دا قابل کېږي د خور دا قانون شو آدم علیه السلام ورته بچې پته ولګېده خو قابل بیا هم نه منله
نو آدم علیہ السلام حج للاړ چې حج للاړ آدم علیہ السلام نو دی قابل سوچو که چې یو علاج شته شیطان ورته وسوسه ور واچوله چې دا زوی مړکه دا رور مړکه دا حابیل چې دې مړکم نو بل څوک شته نه نو خور ماته پاتې شوه یو خور خو ځکه دواړه ماته پاتې شوې هغه خپله خور هم پاتې شوه ځکه رور به د منځه لر کو او د هغه هم ماته پاتې شوه دا سوچ او دا سکیم او سازش د خلکو په زړونو کې راځي دا شیطان دا سکیم او دا سازش اچوي نو دی ورته ډایرک په مخامخ دمکي ورکوي لاقتلنکه ګورې سم شالکه پلار دې راشي ورته ووایه چې د قابل خور رقم خپله کوم او زه به هم خپله وکړم او که سم نه شوې که نه نو وجنم دی پرېږدم دی نه دمکي ولا ورکړه چې دمکي ورکړه هغه سم سړی و هغه څه وې هغه ویې وروړه چې مې وجنې مړ مې که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک که ته ما وجنې نو مړکه زما لاس نه درځي زما د مور بچې زما لاس نه درځي ولې به نه درځي د مور بچې او الله وایي چې ګورې مسلمان به نه وجنې نو د مور بچې به څنګه مړکم انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کوم الله چې د ټول مخلوق رب دی زمارونو که دا یره د انسان پړه کې راله قسم په خدای چې هر سړی به د بل د ایو د عزت بیا خیال ساتي دا یره نشته دا خوف نشته نن چې انسان درنده دی شرمخ دی زمری دی وجه څه ده په زړه کې د الله یره نشته دا سوچ نشته چې د ځمکې نه 4 فوټه لاندې به راځم زه هم د دې خلکو به دا خیال دي چې ګنې مړ شم اونه کې به مې ویزان دی نو هلکه اونه کې خو موږ څوک ویزان نه کړل نم څوک په چت باندې په واورو کې سملول چې دی خراب نه شي کوم ځای ته یې ورکوځو 4 فوټ نیچې ځمکې نه 4 فوټه لاندې ورکوځو هلته بیا څه دي آها ماران دي لړمانان دي تیاره ده خټې دي چقلې دي غنې دي شپولونه دي او د دوزخ څخه بدبویې دي او د جهنم څخه تونه دي او نه ختمېدو والا زندگی ده دا نشته چې دا سزا به 1 کال یو که 2 کاله به یو که 3 به یو که 4 یو که 10 به که 20 به نه ختمېدو والا زندگی نا ورته څه وایي که ته لاس راوچتې او ما وجنې زما لاس رورې نه درځي زما د مور راوړې بچې زما د پلار راوړې بچې مسلمانې الله خفه کېږي الله نه خفه کوم ده وی نو زه خو دې نه پرېږدم وی خوا ښه دی ده چې مې وجنې نو دا حابیل غریب اودو یو تیږې ته سر یې خو دی او اوده شوی دی آدم علیه السلام تللی دی حج له او قابل یو کاڼ یو چت راواغېشته شیطان ورته چل وخو چې کاڼ یې راواغې چې ډز یې ورکړه دا رور یې په دا سر د پاسه وویشته غریب مړ شو میدان یې ځان ته خالي کا خو مړ شو چې مړ شو بیا چل نه ورته چې د سره اوسو کما نو په اوږه به یې ګرځاو کله به یو خوړه خو پلار به مې راځي څه به وایي دا اوس په ټول غواړي دا غم دې سره څوکم کله به یو خوا ګرځو کله به بل خوا ګرځو کله به بل خوا ګرځو الله قرآن شریف کې فرمایي فبعث الله غرابا یبحث فی الارض قارغه راغی یو بل سره په جګړه شو یا شکل دا قارغانو دی دا الله مخلوق دی فرشتو یا هر څه چې دي یو قارغه لګي شو بلې مړ چې بلې مړ که نو هغه یو قارغه لګي شو په ځمکه باندې مخوکه لګیا ده هغه وی او پنجې وی سوړه وباسي سوړه یې وویسته په مخو کې هغه قارغه راوست په سوړه کې ور واچو او په لتو باندې ورته خاورې واپس ور وویشتې په خاورو کې پټ کړ فبعث الله غرابا یبعث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه چل یې ورته وښو چې ضرور دا جوسه به دې څنګه پټې نو به دم دا چل شروع کړ دم کنده وکنسته ورور یې پکې ور واچو او بیا لکې څه وایي اعجزتو ان اکون مثل مالا دا قارغه پشان پویم نشتا قارغه راته چلو خو فاصبح من النادمین بس بیا ستومانو چې څه غلطه مې کړې ده اوهو قتلم اوشو رورم مړ شو چلم نه راته پلار مې خفه کو رب العالمین مې خفه کو دا څه غلطي مې وکړله زمونږ خلک پښتانه هم داسې دي کار مخکې کوي سوچ رسته کوي سوچ مخکې پکار دی او کار رسته پکار دی مونږ سوچ رسته کو کار مخکې کو فاصبح من النادمین دا په مخ د ځمکه خبره مې دې پورې کوله چې لومبی قرباني د ګډ په شکل کې د حابیل د طرف نه
پیش شوا او د الله په دربار کې منظوره شو. نه دا معلومیږي چې انسان قربانی کی د الله نزدېکت حاصلې نو دی به ښه شی حلالوي. اوس هم زمونږ فقها وایي چې کوم ګډ حلالې نو ښه ګډ حلال کا، په هغه ګډ قرباني وکړه چې هغه ښي اعلی وي او قیمتي ګډ وي. او که په څاروي کې عیسه نیسې او چرته یو څاروي حلالې نو قیمتي څاروي حلال کا، په دې کې ډېر زیات ثواب دی. څومره چې دې په قربانۍ پیسې زیاتې ولګولې هغومره اجر او ثواب پکې زیات دی. ګورئ بیکاره څاروي باندې قرباني صحیح کېږي نه، مسایل به درته انشاءالله وویم. ګوټ څاروی دی نه به حلالې، لون څاروی دی نه به حلالې، قربانی پہ نہ صحیح کیگی. پلار دتلو نہ دے قربانی پہ نہ صحیح کیگی. خراب ساروی باندې با قربانی نہ کے خشے برو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ دا طالبانو دا پار یو ځای جوړ کړو. صفہ به وتوی او چبوترا وا هغه کې و طالبانو دا پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام به پکې او دا نبی علیہ السلام نه به دین زدکو. داغي غریبانو د خوردونوش اسم نو لا یأبون علی مال ولا علی اهل. نه خزی بچی به چې التلال شي لکه زمونږ دا مسافر طالبان چې په جماعتونو کې دی، او نه مال شته جهاد شته ځمکه دکانداری چې التلال شي ځان لسه وګټي. خوراک بیسو انصارو د مدینه منورې به د کجورې غونچک راوړ او بره به ورته په چت کې وتاړه. غونچک کې بعضې کجورې کچی او په غونچک کې بعضې کجورې پخې وي نو چوکه به پرته وه نو دوی به چوکه راواغېسته چې اوږې به شو نو هغې له به یې ټس ورکړ نو کجورې به ترې پخې راوغورځېدې هغه به یې خوړې او چې کمې کچه به وي هغه به هغه دوب سره رو رو پخېدې. دا هم د کجورو سیزن کې چې د کجورو سیزن لال ختم به شو نو بیا به غریبانانو نارې تېرولې لوږې به اوږې به غریبانان. نو بعضې خلکو به اعلی غونچک راوړو ابے اویزان کو او بعضو خلقو با بیکار غنچک راوڑو. بیکار غنچک بدو چی پا اونا کی با مات شویو چی کم غنچک پا اونا کی مات شی نو کجورو تا طاقت پورا نور رسیگی. نو بعضی کجوری پا نیمه کی اوچی پاتی شی طاقت ودا نرسیگی. لکه اوچی دا املوک یو سانگا دا او اغا سانگا پا میان مات شی نو هغه چې کوم مملوک کچی یا الوچې کچی نو هغې ته د هغه څانګې په ذریعه طاقت وری طاقت نه وردي نو هغه په کچه کې خرابې پاتې شي. نو بعضې خلکو به داسې کجورو دا غونچه کې راوړل چې به په دې ویښ کې ماتې شوې وي به یې ویزان کړل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې مه کوئ، ښه شی راوړئ، خراب شی مه راوړئ. دا خراب د خدای په دربار کې ردي دا نه قبلېږي. او دمارونو جو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی چې ته صدقه او خیرات قربانی ارس خیرات چې د خدای په نوم کې نو ته د بنده د لاس نه مخکې دا د خدای لاس ته رسېږي. د بنده د لاس نه مخکې د الله لاس ته رسېږي. خو ما ته خو د الله لاس نه ښکاري. داسې لاسونه د الله شته نه چې د موستا په شانتې دي. نو ما خو دله 100 روپۍ د خدای په نوم ورکړې نو چې مې ورکړې نو لاس کې خو ظاهر د ده پرېوتې خو په حقیقت کې دا لومبې د چا لاس ته ورسېدې الله. دویم نمبر د ده لاس لا نو خدای له چې شی ورکې نو د الله د شان مناسب ورکا، خشته شی والا ورکا، خراب شی مو ورکا. قسم دې په دې صحابه کرامو عمل کړ. جو صحابی دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا باغو دا نبی علیہ السلام دا محراب تا بالکل مخامخ اعلا قیمتی باغ بے رحا بے وتوی. پیغمبر علیہ السلام با دی باغ لتا او دا غیر اعلا خشتخ وگیو بوی غوبه بے اسکلی او پا باغ کی بے ناستم کولا. اس اغا باغ نشتا غزی جماعت کے شامل شوی دی. 21 نمبر گیٹ 22 نمبر گیٹ باندې چې ورننو دي نو چې مخامخ کمې 2 برجې راځي دقه د دې باغ زیو باب فهد سره ګس طرف راغی نبی علیہ السلام ته کېناستو. د الله رسوله ګوره صحابه دغه مونږ له صحابه مثالونه دي قسم په خدای. صحابه ته وګوره کنه دا زمونږ دپاره نمونې دي نمونې. زما د ایمان نمونه د ایمان. قرآن کے اللہ وی آمنو کما آمن الناس. ایمان راولا نو کتوے چی اللہ سنگ ایمان راولم نو نمونہ دا تخی. یا سلی چاہتے مالے جوڑا جامع راولا سنگ راولم نمونہ خیدا سرالا راولا. نو اللہ دا ایمان نمونے صحابہ کرام خود لی دی.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ګوره ومن د پیغمبر اختلاف بنکه دا پیغمبر اختلاف بس څنګه نه کوم چې الله تخایا وی د صحابه په طریقه لاړ شه او د صحابه سره اختلاف مکه وګورئ. دغه نمونې د پیغمبر د الله جلک د الله د قدرتونو د الله د رحمتونو د الله د صفتونو جلک دا به ماته په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې راښکاره کېږي او د نبی علیه السلام مبارک د صفتونو جلک دا به ماته په صحابه کرامو کې ښکاره یو صحابي د حضور پاک د ښکلي صفت نمونه ده زمارونو ګورئ. راوی ابو طلحه حضور پاک وی الله یت نازل کا چې الا به خق اعلی نیکی وګټه چې تاسو خشي خیرات کې نو د الله رسول ما چې کم باغ دی بیرحا دا مې خدای توبه خو من باغ د کجور قیمتي اعلی ارجو برها و ذخرها عند الله. زه دا غواړم چې دا زما دپاره د خدای په نزد یو قبوله نیکي شي او دا غواړم چې دا مال خدای جنت له ذخیره کړي. حضور پاک سوی واخ واخ بخ بخ ذاک مال رابح اوهو ولو قدر د فیدې شی دی وبخو دا خو داسې د فیدې شی دی چې دا به تاله ټول عمر فیدې درکوي. او نبی علیہ السلام ورته قد سمعت ما قلتا چې تاسو وې مې واورېدل خو تا چل دی چې اجعلها فی فقراء اقاربک دا سو کا چې ستا کم رشتہ داران دی هغه غریبانان دي نو په هغوی تقسیم کا. ګوره دونه غټ باغو چې تقسیم قبلاو لږ نو چې ګنې کنال یا نیم کنال یا مرلی وي هغه تقسیمیږي نه باغ خو چې تقسیمې کور له نه تقسیمیږي پیدې له تقسیمیږي. اجعلها فی فقراء اقاربک ستا چې کم رشتہ داران غریبانان دي په هغوی تقسیم کا. صحابو کې دیمه خبره وانه وه د صدقې او د خیرات ذکر براغی نو د ګونډي ډک غنم به اسخا نه راوړل چې اسخا غنم راوړي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلی دي یو جومات کې امام یو ماشوم والا کیر راوړو چې کیر والا راوړو هغه امام هغه ماشوم ته وی بچې دا د کم نه راوړو وی دا مې د خپل کور راوړو وی بچې زما خو بلا کلونه په دې جومات کې شو ستاسو د کور خو مان وړی چې ته په سترګو نه ده لیدلې نن څنګه دې ماله کیر راوړل لار دې خطا کړه. د دې ټولو کورونو نه خوشي راځي ستاسو د کور نه چې زما په لومبي ځل شی ولید دا ولې دا څنګه دې راوړه. نو ماشومان خو رښتیا خبرې کې دروغ نه وایي. ماشوم ته چاوي ورشه پلار ته دې اواز کا نو چې کور ته لاړ واپس راغی بابا مې وایي چې نشته هغه رښتیا وایي که دروغ نه وایي. بابا مې وایي چې نشته نه ماشوم ورته وایي وایي دا سپي جوټه کړی نو مور مې اوس تا جیلی اوس خدای لذي لومبې دا کیر لومبې چا لذي الله لذي. دویم نمبر بیا غریب لروان دی سپي جوټه کړی مور مې اوس تا جیلی اوس نو استاجی غصه شو نا کاسه چته کړو زمکه لرو برولا تا خدای به خوباسا نو چې سپي جوټه کنو مال ورو سپي ما کاسه ارسه دیوال لو شغول ارسه ډکړې کړ نو ماشوم په چغو شو په جلا شو زما کاسه دی ما تکړه زما کاسه دی ما تکړه سیبټول کندي خبر کو هغه استاد داس په غم وړیدم وی بچي ولې جاړي وی کاسه دی مال ما تکړه نو بل بدلواله چلو چې چغې ولې وې وی نه دا زما کاسه وه یا خدای نو بله به والم ستا کاسه به شي که نه وی نه دا زما کاسه وه په دې کې ما خپل کوتري ته ډوډۍ خاوده. اشرف علي صاحب وایي وی خوراک یې مولا هغه قیمتي شی راوړو چې سپو جوټه کړی دی او چې کومه کاسه کې راوړو نه هغه کاسه یې مولا دري نه وې راکوزه کړې وه هغه ما کاسه وه چې ماشوم پکې سپو ته ډوډۍ خاوده. الله ټوقه به نه کې ټوقه به نه کې ښه شی به ورکوې د خدای په نوم بهترین شی به ورکوې د خدای په نوم کم شی چې ستا ځان له خوښ دی چې ماله دې بل څوک راکړي دقه شی د الله په نوم باندې ورکړه. ولې ځکه لومبې د خدای لاس لځي دویم نمبر د بنده لاس ته ځي. او یریږه ما نبی علیہ السلام مبارک یو ځل خیرات کو صدقه خلکو له ورکوله یو باندېسې ورته وایي یو باندېسې وی د الله رسول انفق خرج کوه وی
ولا تخش من ذی العرش او د خدای نه مه یریږه چې خدای به دله کمی. حضور پاک وخندل ځکه دا د پیغمبر مبارک خپله خبره وه. بانډیسي په خبره وخندل. هغوی بالکل هم دا خبره ټیک ده. نو خشی به خیرات کې. حابیل خشی خیرات کا قبول شو. قابیل بیکار ردی غله خیرات کا نیتیم ټیکنو په غلطو نو هغه قبول نشو. دا هغه اور راغی ګډې وسودو د اور رانغې ګډې ونه سودو. دا نو بیا قرباني په مقدس مکه شو. دا معلومه شو چې قرباني از قربا قربانا دا یوازې ګډ سره تعلق نه لري. د خدای په نوم چې کوم شی خیرات کې قرباني شوه. دا معلومه شوه چې د الله رضا قرباني ورته ولې وي. مقصد د الله رضا او که نیت ټیک کا. دا قربانه فلسفه الله راضی کوم نیت ټیک کا. دا حابیل نیت ټیکو د بل نیت ټیک نو. دا هغه نیت ټیکو د بل نیت ټیک نو. نیت ټیکو دا هغه قبول شوی د بل نیت ټیک نو قبول نه شوه. دې وجه نه زموږ علما لیکي که نه یو قرباني چې کې خالص د الله نیت کوو. او فقهاو لیکلي دي که یو سړی ګډ اعلی قیمتي د 500,000 راوسته او نیت یې د خدای نه دی د غوښې دی چې مړه غوښې به وخورو قرباني ونه شوه. حتی اوه کسان په یو څاروي کې شریک دي د یو کس پکې نیت د غوښې دی د دې اوه واړو نه شوه. نیت به د غوښې نه کې نیت به د الله د رضا کې. فلسفه دقه ده صرف د الله د رضا نیت. دا فلسفه ده. دې وجې نه علما دي چې ځان ځان له قربانۍ کوي. اوه کسان دي شپږ کسانو مال حلال دی د یو مال پکې مردار حرام دی د دې ټولو نه شوه. د یو هم پکې ونه شوه. ځان له کوه په خپلو حلالو پیسو. غوښې دیت به نه کې ته به یې راځي وړله خو راځي د هر چا له راځي چې غوښه به وخورو وړله راځي. دویم نمبر کړله راځي ستا د وس نه بار خیر دی پروا نشته دا راځي مونږ ټولو ډول راځي چې غوښه به مو خو ګورم ورته وایي هلکه ښه څاروی والا پر اوس کال څاروي غوښې خرابې وي ښه بېدلې وي خشته غوال ټیک ده. که دویم نمبر دا اړه له راځي چې دا غوښه به مو خورو غریبانانو له به م ورکو ټیک ده. خو ایک نمبر لومبی نمبر نیت به یې د الله د رضا دا لومبی قرباني په مقدس مه کوو. دی فلسفه چې د الله رضا کم او په دې رضا کمه چې د وینه یوازې داسې نه ده. دا علاله دا د ډېرو ملتونو رواج دی. د ډېرو ملتونو یهودیان هم ذبح کوي عیسایان هم کوي خو خنزیران عیسایان خنزیران حلالوي. د هغې خپل تهوارونه دي. هغې د دنیا تهوار دی اختر دی. زما اختر عبادت دی عبادت سره تعلق لري. منګړ حلالو چیلې حلالو حلال شی حلالو هغې خنزیران حلالوي مردار ګند یوه. او د زموږ په دنیا کې د خلکو رواج څه دی چې وادي نو ذبح حلاله کوي که نه کوي. د زوی وادي سنت یې د زوی هغې کې کوي که نه کوي. ګوره رواجونه یې حلالوي او چې کویدنې پکې کوي که نه کوي عقیقه ده پکې کوي که نه کوي. او که څوک د چا نه خپی او رضا کوي زموږ د پښتنو رواج څه دی ګډ برت حلال کړه. بلکې بلوچستان کې دا رواج اوس هم شته بلوچستان کې او زمونږ په دې ډېر اسماعیل خان د شمالي علاقو کې اوس هم دا رواج شته چې څوک راضي کول غواړي بس د شپې په پټه چې هغه خبر نه کړي نو فورا یو 15 شپږ لس هر څونه چې وي ګډان بوځي او چې بوی ځي نو به د هغه د کور په دروازه کې دننه ورته حلال کړي. بس رضا دی بس مړی مو ته په دې بخي. که مخک اپې خبر شو او په لار کې ګیر که خو بیا نه پرېږدي. خو که ده هوښیار توب وکړو او شیه ورسو او د هغه په کوڅه کې ګډ حلال کړو او په ټوپک سره م راووت پلار دی والا وجلې ټوپک سره م راووت او هلکه ګډ دی حلال که ما ته دا مې راته حلال کړه بس وي ما وبخلې ختم. دا رواجونه دي. د دنیا رواج له خو ګډ حلالې د زوی واده له خو ګډ حلالې د لور په واده کې خو میخه او غوی حلالې او که سفر نه راشي نو دوستانو له ډوډۍ کوي نو بیا حلالې هلکه راځئ او چیلې به درته حلال کړم. او که د خدای دپاره شي او په تی خوري خدای نه خوري او نه پرشتې خوري ستا په بچو یې خوري ستا په غریب رور یې خوري ستا په مسکین یې خوري ستا په ګاونډي یې خوري نو شل خبرې پکې جوړې کړي. نن سبا خو پرجونه د خدای لري او پریزره د خدای لري. پخوا خو به مونږ مولیانو خلکو ته وي چې غوښې درې ځایه کې
لکه یو ځای په خپلو خورئ او یو ځای کې رشتہ دارانو له ورکې یو غریبانانو له ورکې. اوس خو بس خبره خلاصه شوه، اوس خو پرجونه پراته دي او رښتیا درته وایم د دې ورځو کې ورشئ د پرجونو تپوس وکړئ د نورو ورځو په نسبت به 2-4 روپۍ ګران به میلاوي او رش به هم ډېر زیات دي. ولې؟ د قربانۍ ورځې را روانې دي، پرد ته غوښه وخېږي. هلکه سرمن ګوره د خدای رضا جي الله وایي څه وایي سرمن چې کومه ده نقده سرمن ته په کار راولې نو راوله، خو که په کار چاله خیراتي ورکه بهتره خبره. قصاب له اجرت کې مه ورکوه او چې دې خرڅه کړه نو بیا به غریبانو له پیسې ورکې مالدارانو له به نه ورکې. او که نقده سرمني نو مالدار له هم ورکولی شي، غریب له هم ورکولی شي. خرڅه دې کړه بیا به خامخا غریب له ورکې. مونږ خلک ورسره څه کوو؟ سرمنو پیسې را جمع کو نو یو کس سره کیدو دا به زمونږ د جومات د امام صاحب تنخواګانې شي، دا به زمونږ د جومات د امام صاحب میاشت په میاشت تنخواګانې به شي. خدای ته وګوره دا جومات د امامتي دله د قربانو د سرمنو په بیه کوي. رواج شو رواج. امام له ځان نه تنخوا ورکوه که نه، خیراتي ولا سرمنې ورکه غونډې ولا ورکه دا ستا شو، بل غریب له ورکا فقیر له ورکا دا ستا شو، د سیل می ولا خیراتی ورکا. لیکن پدې چې دا بکیدمو میاش په میاش به بیا امام له تنخوا کې ورکو مونږ لکه داغه تنخوا ځان له ورکا کړه. زمارونو قربانی مقصد لوی مقصد دا چې الله رضا کړه او بل سدي يرمانه خو بخامخا ګناه شوی مانه به الله خپه شوی نو الله چې خپه کوم په سبه راضي کما الله چې دا ځان د تعالی کما الله چې دا ځان د تعالی کم خو ځان خو نشم تا بند کړی ما نو الله یو ګډ بر تعالی کم الله زوی به د تعالی کما خو زوی خوم الله تا بند کړی ما چې نه بالاله نو پروردګاره دا ګډ بر تعالی په دې رب العالمین خوشاله کې صحابه دا قرباني کړی دي قسم په خدای جهادونو کې ول خپل بچی په مخ ورغلي دي او په ورغروالي دي. جنگ بدر کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالرحمن د دشمن په سب کې دی مبارزه به کېده نو صاحب هغه میدان ته راووت او چغې کړې هل من مبارزین شته چې څوک میدان ته راوځي چې ابوبکر صدیق واورېدل د زوی اواز خلک پیژني نو وی پیژن چاته وی دا د عبدالرحمن اواز نه دی وی دی بس تورې له کلس ورکو وی دروتما نبی علیہ السلام کلک د مټو نیوه وی نه ته به نوځې بل څوک به وځي دا د زوی قرباني شوه که نه او زنانه یې ښځه حضور پاک لراله او ماشوم د وروني بچی یې والا راوړه پوټې نه او حضور پاک جهاد لته وته داسې مخامخ کا وی د الله رسوله بېګا ټوله شپه مې جړلې دي ولې دې جړلې دي خیر دي وی ته جهاد ل روانې زما خاوند په پلانکي جهاد کې ستا سره شهید شوی دی نشته زوی مې په پلانکي کې شهید شوی دی نشته پلار مې شهید شوی دی نشته رو په پلانکي کې شهید شوی نشته نن بېګا مې سوچ کو چې زما څوک شته نه دومره بې څوک یم چې حضور پاک سره په جهاد کې لاړ شي دا ماشوم مې راوستی په دې بچي څوک هم په دې ماشوم نو خو توره چلولی شي او نه منډه والی شي ښځه ورته چل ورته ښایي وایي د الله رسوله دا یو صحابي له ورکه تا سره به بوځي او چې په تاسو د تورې غشې نیزې غزار کوي زما دا بچي به ورته نیسي دې دې مړ شي خو چې ته بچ شي دې ته قرباني وایي دا صحابیات خو کړي دي که دا مثالونه نقشې هلته موجود دي مال یې قربان کړی دی صحابه پوره قرباني ده مال د بدن یې ورکړې ده د بچي یې ورکړې ده د ښځې یې ورکړې ده ښځې پرېښې دي او تلي دي هجرتونه یې کړي دي د وطن یې ورکړې ده مکه کې د دنیا کورونه ورته پرېښودل او مدینې ته لاړل حبشې ته لاړل دا قربانۍ شوي نو په دې وروسته میاشت کې دا د قربانۍ لږ تاریخ مې راته ووایي زمون دا قربانی د چا طریقه ده نو صحابه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا مونږ چې قربانی کوو څه شی دی وی سنت ابیکم ابراهیم دا د ابراهیم علیہ السلام ستاسو پلار ستاسو نیکه ابراهیم داغه طریقه ده وی زمونږ دپاره پکې څه دي د الله رسوله دا نه وایي چې خمونږ خو غوښې به وخورو نه مونږ لپاره پکې څه دي د الله رسوله وی هر ویښته باندې
او د وړی په هر تار باندې ستاسو دپاره د خدای په نزد نیکي ده. او نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ روایت تے عائشہ صدیقہ فرمائی حضور پاک فرمائی کہ څومره وینو بیدا په یو یو ساس کی د خدای نیکی او اجر درکړي.